इकरार उल हसन, आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। دا کسان د یو کور نه اوچت شو جنازې د ابرار ته ځم چې ته هغې خلکو له لا نړلې چې هغې سره تا چې کوم دی نه غمرازي کړی وه، په غم کې شریک شوی وې، خو د داسې ډمانو خلکو دپاره راځي په سر ورته لاس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی او مهربان دی. قدرمندو، یو څو ورځې مخکې به تاسو یو واقعه کتلې مینار پاکستان لاهور کې عایشه اکرم نامې جینۍ چې کوم هغې سره واقعه شوې وه، ټیک ټاک فیمس جینۍ وه. قدرمندو، په 13 اګست باندې هغې اعلان وکړو چې زه به په 14 تاریخ راځم مینار پاکستان ته، او تاسو ټول راتلی شئ، ما سره ویډیو جوړولی شي چې په 14 تاریخ هغه لاړه مینار پاکستان ته او هغې ته خلک ورغله، ویډیو ورسره جوړوله، نو هغې کې بیا یو غوغا شوه او په هغې ډېر زیات خلک راغله. نو قدرمندو، ما سره نن اسیم بهی ولاړ دی چې د تعارف محتاج نه دی، ټیک ټاک دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي، الحمدلله موږ ورله هم ډېر کوریج ورکړی دی، داسې خلکو سره موږ هم ولاړ یو. قدرمندو، اسیم بهی د تعارف محتاج نه دی چې ګورو د ظالم خلاف آواز به اوچتي، چې ګورو د ټیک ټاک خلاف به آواز اوچتي، چې ګورو د هغه خلکو سره ولاړي چې کم خلکو ته انصاف نه ملاویږي. اسیم بهی ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. اسیم بهی څنګه یې؟ شکر الحمدلله. کاشف بهی تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک. اسیم بهی ټیک ټاک چغې مو والې، ټیک ټاک دې بند شي، ټیک ټاک دې بند شي. یو څو ورځې مخکې پکې یو واقعه وشوه چې یو زنانه وه، هغه مینار پاکستان ته لاړه او هغې سره بیا خلکو کمه رویه وکړه. څه به وي غواړې دې باره کې؟ یاره تقریبا د 2 کالو نه زیات شو موږ هم د دې فحاشۍ د دې ټیک ټاک او داسې قسم له نور اپلیکیشن چې د کومې د وجې نه فحاشي په معاشره کې پیلاویږي، د هغې خلاف موږ یو طویل جدوجهد شروع کړی دی. دقه یو چغې وخو چې د خدای خاطرو کې دا ټیک ټاک شیزونه چې کوم دي دا ذریعه د فحاشۍ ده، معاشره ورسره تباه کېږي، د خلکو کورونه ورسره تباه شو، د خلکو په ژوندونو کې فحاشي پیدا وکړه، په معاشره کې فحاشي پیدا وکړله، د دې روکتام دې وکړي خو څوک هم نه اوري. پرون بله ورځ چې دا کومه واقعه وشوله دا هم د څه د وجې نه وشوله؟ هم د ټیک ټاک د وجې نه وشوله، او وجه څه وه؟ فحاشي وه. فحاشي داسې وه چې دغه جینۍ مخکې ویډیو جوړه کړله او اعلان یې وکړو چې یاره تاسو راشئ او الله به ټیک ټاک یې جوړو. دې نه مخکې مې اوس ویډیوګانې لګیا دي، د کېږي اپلوډ کېږي، زه ګورم را ګورم. هغې کې دا یو جینۍ په یو لاین ورسره هلکان ولاړ دي، کله یو سره ګډېږي، بیا بل لاځي هغه سره ګډېږي، بیا بل لاځي هغه سره ګډېږي. نو دا پوره یو سرکل یې جوړ کړی و، د فحاشۍ پیلاولو دا یو کارخانه وه، یو مشینو چې هر یو ځای کې به چې کوم دی نو فحاشي پیلاوله. ورسره واقعه چې کومه دا واقعه شوې ده، زه په دغې باندې به د هغې ته هېڅ افسوس نه، الټه به پې هغه خوشحاله شوي ځکه چې د هغه د څه دپاره غوښتل هغه وشو هغې سره په سوشل میډیا باندې چې کوم دی. نن زما خو په دې باندې خبر هم نه کوم ځکه چې داسې خلک چې کوم دي دا ټول دوی د خپل فیم دپاره کوي، خو د ملک د عزت جنازې ویستله. زه دا وی پر ما کتل، زه افسوس په هغه اقرار الحسن باندې کوم چې داسې غونته سړی چېرې او سم دم بېګا تللی دی، هغې سره ناست دی او د هغې ته په سر لاس دلی دی او هغې نه دا تپوس نه کوي چې ته دې دا خبرې کې دا تپوس دې کې تا به دغې او دا په کوم حالتو کې هغه ناست و په سر یې لوبټاو ځان یې کور کړی. نو زه دغه ته وایم ابرار به ته زه دې ته وایم چې تا به ورته ویلي وي چې دا ته کوم حالت کې اوس ناست دی، خو دا به ته په دې حالتو کې به چې کوم دی نو ته دغه مینار پاکستان ته به هم تللی وې، تا دا به چاسې نه ویلې، او دنیا زنانه له موجودې وې، یو زنانه ته هم چاسې نه ویلې، دې ته یې ولې ویلې؟ خو دې څه داسې حرکات وکنه حرکات دو چې ښه خلکو ته یې ویلي وو چې راشئ او ما سره دا ویډیوګانې جوړېږي، چې ښه ډېره خلکو سره ویډیوګانې جوړې کړلې چې دا په ډانس ستړې شوله، نو هغه کم چې هغه د مردار زامن والا راغلي وو نو هغه پې ډېر و، دا یو وه. کله چې دی ورسره ښه ډانسونه وکړل ستړې شوله، نو دوی ویلې چې زه نور بس ویډیوګانې نه جوړم، نو هغه کم چې راغلي وو د دې خاص د دې شیز دپاره، نو هغه و چله اوس خو ځي اوس به څه کوو؟ نو به بیا هر یو به پرې رادانګل، چا به د ګریوان نه نیوله، چا به د یو ځای نه نیوله، او د بې غیرته زامنو ویډیوګانې به ورسره جوړولې. نو دوی خو چې دا کم ځان سره وکړل دا خو دوی په خپل ځان سره وکړل. نو اوس چې دا لګیا دي او دا خلک دې دپاره چغې وچو خو دا ډېر ظلم زیاتې وشو، خو دا ډېر دا وشو هغه وشو،
نو دا ستاسو هغه وخت کې چرته کیږي چې دا مونږ جړه پر یاد کوو چې دا فحاشي بنده کې په دې ملک کې دا فحاشي بنده کې په دې معاشره کې نو هغه ولې تاسو دا غیر لپاره आवाज نه چوتوي چې کله یو واقعیت داسې وشي نو بیا به چې کوم نه تاسو د خپل کورج لپاره راځي او هغه سره کېنه او دا غیر انټرویو واخلې تاسو خدای او تاثیر ورکوي چې دا نورم روزي د کورونو نه تاسو خدای حوصله افزایی کوي چې کم از کم مخالفت نشي کول حوصله افزایی خو مکه وکنه چې ترازی او تو سره کېنه پسنګ کې او هغه په ذات لوبټا چولې د ځان یو مظلومه جوړه کړې ده چې بس د سره غډیر غټ ظلم شوی دا ظلم دی د خپل ځان سره کړی دی کدا په دغه لوبټه کې په هغه ورځ راغلی و نو دې سره به دا عمل نه کېده د دې عزت به تار نه کېده زمونږ د دې ملک زمونږ د دې معاشرې به دا ډرامه نه جوړېدله چې دا کومه تماشا اوس جوړه شوله په 14 اګست باندې زمونږ د ازادۍ ورځ وه پکې چې کوم دی نه افغانستان کې طالبانو فتح وشوله هغې کې چې کم دی نو بیا دوی داسې قسم له حرکتونه پکې هغې سره په کراچۍ کې یو ادرناک واقعه وشوله چې پکې زما په خیال 14 کسان د یو کور نه اوچت شو جنازې د ابرار ته زم چې هغې خلکو له لا نړلې چې هغې سره تا چې کم دی نه غمرازي کړی وه په غم کې شریک شوی خو د داسې ډمانو خلکو دپاره راځي په سر ورته لاس دی مطلب دا دی تاسو دا وایه چې یاره زمونږ په معاشره کې زمونږ په کلچر کې دی دا فحاشي پیلو شي تعالی یا خو دې لپاره خاص پیسې درکړلې شوی چې ته بایر رالې او دې سره کېناستې او دې نه د انټرویو شروع کړلې او دا دې اواز دغه ګینګ دی یو ډراما غوندې ده یو ډراما فلوپ ډراما وه ټول ماشوم به پوهېږي ځکه چې مطلب دا دی ته اوس ځان له دې خلک راوغوښته ښه د هغې نه بعد چې کله دې سره دا واقعه په 14 تاریخ باندې شوله 3 ورځې په 4 ورځې پکې تېرې شولې د دې ډرامې هېڅ بالکل سین نو نه د اف آی آر کټ کړی نه د ښه نه بد هېڅ نو کټ شوی کله چې یو ویډیو په فیسبوک راغلی هغه لږه وایرل شوله چې دیو کتېدله چې اوس چې کوم دی زما سودا خرڅېږي اوس زما ټیم راغو هغې نه بعد دا لاړه تاڼې ته اف آی آر کټ کولو دپاره هم لاړله بیا دې چې کوم دی نه په سر لوبټم واچوله دې په دې دوران کې چې کوم دی لګیا وه نو ټیک ټاک هم جوړولې ټیک ټاک یې په دغه حال کې هم لګیا وه جوړولې په انسټاګرام باندې د دې خپل نور تصویران هم ورکړل لګیا په دغه دوران کې چې لکه کو دا به دی خفه وه که نه چې ما سره دا دومره غټ ظلم زما عزت تار شو نو دې به زه وایم چې یو میاشت نه چې یو کاله پورې به دا د موبایل په سکرین هم نه ورغلی خو دا خو خوشحاله وه چې څه راسره وکړل خیر راسره وکړل او چې څه راسره وشو زما د لاسه ما سره وشو دا خو دې د خپل له لاسه ځان سره وکړل نو هغه خلک چې کم د دې دپاره ډېر زیات غم دردي او جړا ورسره فریادونه ورسره کوي زه هغه خلکو ته ویم چې د خدای خاطر وکړي د دې فحاشۍ خلاف ودرېږئ یعنې سبا به ګوره دا ناسور د ستاسو کور ته هم درشي دا به د ستاسو د خویندو میاندې به هم دغه شانته کې بېعزته کي د فحاشۍ خلاف په دې جنګ کې ودرېږئ نه چې دغه خلکو په سپورټ کې لړ شو دوی سره کېنه ویډیوګانې جوړې کې الله او رسول الله بس جواب ورکړي اسیم بھائی کم چینل والا دی له ورغله سټلایټ والا هم ورغله دی له کوریج ورکو خو چې کراچۍ کم سورلس کسان وفات شو غیله ورنغله دغه چینل والا ته بسوي غواړي ګوره دا چینل چې کوم دا میډیا دا پخپله د فحاشۍ یو ګړ دی دا یو انډسټري ده مونږ اوس هم الحمدلله په دې باندې کیس کړی دی اوس صرف د ګرمیانو چټیانې تېرې شي د صابون دپاره دوی ښځه بربنډۍ ګډۍ شیمپو اشتهاري نو هم د هغې دپاره بربنډېږي هغې دپاره به لامبې او هغه شیمپو به ځا نه چې که فیس واش وي د هغې دپاره به هم دا ښځه استعمالي ښځه به دوی ګډۍ سرتوره کوي به بېعزته کوي به چې ته د میډیا والا یو ناسور دی د دې معاشرې دپاره دوی خو د فحاشۍ دا یو انډسټري ده دوی خو لګیا دي خلک لګیا دي جوړوي بول نیوز والا باندې افسوس دی خدای دې بیغ د دې دغه چینل سره وباسي چې دا څومره پابندۍ مایې دي سره دا ظلم زیاتي کېږي یا باره به مونږ د پاکستان سټیزن ارګنایزیشن په ترو باندې اواز اوچتو خو چې دا زه ګورم چې دا ټیک ټاک دوی راولي او دا ټیک ټاکران لګیا دي په بول نیوز باندې فیمس کوي او دا نو لعنت دی په دغه بول نیوز باندې چې دوی لګیا دي فحاشۍ ختمولو دپاره کردار ادا کولو په دې لګیا دي کردار ادا کړي چې فحاشي نور هم سیوا شي نو دا کم چې دا نیوز چینلو والا دي زمونږ په معاشره کې د فحاشۍ پیلاولو یو ډېر غټ کردار د دې خلکو دی که په کومه ورځ دا خلک سم شو
زمونږ د معاشرې نه به دا فحاشي دا وریاني دا بېغیرتي ختمه شي. اسیم به چې وګورو خیبر پښتونخوا کې او خاص تر پېښور کې ریپ وشي زیاتي وشي ظلم وشي د هغې خلاف یو کس هم نه راپاسي یو سټیلایټ چینل والا هم نه راپاسي خو چې پنجاب او لاهور کې دغه واقعه شوه ټول راپاسېده ټولو خلکو د دې خلاف اواز اوچت کړو. هلته کې ما ته څه ویلې چې زمونږ الحمدلله پښتانه ډېر غیرتمند دي. مونږ ته دا ضرورت نشته د چا د اواز اوچتولو دپاره. مونږ خپله د یو بل ملاتړو مونږ چې کوم بدلی که نه نو هغه مونږ په هغه ټایم اخلو. مونږ ودرېږو د سوشل میډیا چینل الحمدلله ستا د ملګري تاسو راځئ د هغې دپاره اواز اوچت کړئ. نو دغه بې غیرتو خلکو چې کمي دوی خو صرف هغه ځای ته توجه وي چې چېرته د دوی ریټینګ ډېر زیات راشي د دوی سودا به ډېره خرڅېږي دوی ته به پیسې میلاویږي. دوی خو د ریټینګ په چکر کې دي دوی خو په دغه چکر کې نه دي چې یو ځای کې ظلم وشو ناانصافي وشوله د هغې دپاره اواز اوچت کړو. نه د دې صرف اور صرف مین غرض دا وي چې دوی ته په ریټینګ میلو شي په دغه ریټینګ دوی ته پیسې میلو شي. اسیم به ډېره تور سره اوس هم شته چې ټیک ټاک کې بې حیا ویډیو پکې جوړوي هغه خلکو ته څه میسج ورکوئ؟ زه هغې ته ګوره دا یو میسج ورکوم چې زمونږ د ملک د بدنامۍ ذریعه هم تاسو خلک یې چې زمونږ ملک څه بدنامېده د 14 اګست په ورځ باندې هغه تاسو بدنام کو خو تاسو تار کو خپل کوره پورې بدنامي وه خپل کوره هم بدنامه او بېعزتي هم کول هغه خو ټیک وه خو اوس تاسو چې کوم دی دا کوم واقعه چې وشوله دې سره خو دا ټوله د ملک بدنامي وشوله تاسو خو د خپل ملک د خپلې خاورې بدنامۍ پسې راواغڅېدله. په دغه ویډیو کې دغه ښځو دپاره هم یو سبق دی چېرته چې زموږ د ملک بېعزتي وشوله خو دغه ښځو ته هم یو سبق دی چې د دې نه سبق زده کړې. سبا به دغه شانته کې په دې روډونو به تاسو هم خلک راښکي او په دغه شانته به راسره بیا ټیک ټاک یې جوړوي او دغه شانته کې چې کوم دی بیا بېعزته کوي. مطلب کور کې کښېنئ په حیا په عزت. ګوره دا دنیا دا ډېر تکړه خلک وو چې ځان ته به یې سوی لاړ د خاورې وري شو پته یې مونه لګېده. ډېر بادشاهیان ډېر بدبخته ډېر نیکوکار لاړو د خور پې ور وړېدلې د پاته د خور د لاندې پرېوتېدل د دې یو څو لایک کمنټ دپاره د دې یو عارضي ژوند د مشهورتیا دپاره د خپل لوی سفر غم وکړې د خپل آخرت غم وکړې. زه ګورم د مونږ پښتنې به مخکې د برقې نه به بغیر هغه راوتېدې نه اوس زه ګورم چې زمونږ پښتنې څومره په دې کې راللې او لګیا دي او هغه د یو پښتانه چې راغله نو هغې د ټولو پښتنو نوم بدنام کو او په دې ټیک ټاک کې لګیا دي زمونږ دا پښتنې راځي او هغه دا ویډیوګانې جوړوي. ګوره نن چې دا په دې زه دې ټولو ته وایم چې دا نن کومه واقعه بل ورځ واقعه په دغه کې شوې ده په مینار پاکستان کې داسې واقعې به اوس معمول جوړ شي او روزانه به کېږي. نو دې ټولو ته دا خواست دی هغه وروڼو ته او میاندو ته او پلارانو ته چې کوم په خپلو عزتو باندې خفه کېږي نو اوس نه دی چې کوم دی دوی ته ستاسو د کیمرې د توسط سره ویم چې د خپلو لوریانو نه موبایلونه واخلې یعنې خپل بیزتو ته تیار شے. سم بھائی اردو کی بس میسج ورکوئ؟ اردو میں یہ میسج دوں گا اقرار الحسن بھائی میں آپ کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے تو یہ جس طرح آپ لوگوں کو غلط چیزوں کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی. مجھے آپ سے یہ توقع تھی کہ آپ اس عورت کے حوالے سے کم از کم اتنا بیان جاری کریں گے کہ آپ کو اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس طرح آپ نے یہ حرکت کی ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے تو ویڈیو بنائی آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئے ہم ٹک ٹاک بنائیں گے اور جس طرح انہوں نے پھر وہاں پر فحاشی کا اور وریانی کا مظاہرہ کیا پوری دنیا نے وہ دیکھا کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کا کہنا تھا کہ ہم اس خاتون کو ایک دفعہ مینار پاکستان سے باعزت باہر لے کے گئے کہ آپ یہاں سے چلی جائے لیکن یہ باوجود اس کی دوبارہ وہاں پہ آئی اور پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرنا شروع کی اور یہ خود گئیں اور وہاں لڑکوں کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ جو ہوا اس نے تو اپنے ساتھ خود کیا اور آپ گئے ہیں اور رات کے وقت اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جیسے کہ یہ قوم کی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. تو آپ سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی. آپ کو اب اس چیز کے اوپر کافی زیادہ جو ہے تو فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. کم از کم آپ کو اس چیز کا خاطر رکھ کے اپنے آپ کو دیکھ کے پھر اس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے. ډیره مننه اسیم بھائی خوشاله اوسه ژوندي اوسه چې وګوره اسیم بھائی الحمدلله دا خلکو دپاره اواز اوچت کړی دی چې هر کم بېتور سوره شوې کم مور خور چې هغه به نوم لرلو پهچان به یې لرلو هغه په حیا په عزت ناستې نن سبا ټیک ټاک هغه بې حیا که قدرمندو
سوشل میډیا دا هر څوک یوز کوي سوشل میډیا دا فیسبوک دی ټویټر دی ټیک ټاک دی هر څوک استعمالي خو یو ښه میسج ورکا یو ښه پیغام ورکا دا نه چې ته پکې ډانس کې دا نه چې ته پکې زما خویندې میندې بې حیا کې قدرمندو اسیم بھائی ډېر کوشش جاري ساتلی دی دې نه مخکې اسیم بھائی ډېر خپرونې کړې وې د ټیک ټاک خلاف چې یاره خدای قرآن ته وګورئ دا ټیک ټاک مه کوئ ټیک ټاک نه ځان وساتئ چې ټیک ټاک کوئ بیا خامخا دغسې عمل کېږي عائشہ اکرام نامې جینۍ دا یوازې یو جینۍ نه شو داسې لا تعداد سلګونو جینکۍ به سبا زیاتې کېږي ظلم کېږي هغوی به خامخا دغسې وال خوري بس ته قرآن ته وګورئ د ټیک ټاک نه منې شئ بې حیا ویډیو مه جوړوئ صحیح دی یو ښه میسج ورکوي بالکل سپورټ به کو خو چې بې حیا ویډیو جوړوئ خامخا دا یوازې یو جینۍ نه لا تعداد جینکیو باندې به دغسې حملې کېږي خپل کیمرمین وسیم جان سره چیار چلته په الله وسپارم الله هم لره والسلام